صدر صاحب جمعات هم یاد کوي او جمعات کوړوای کې دا جمعات دي مونږ سوچ هم نو کړی چې فرهاد شاه صاحب په هر شیز کې انسان دی لالچي دی نو هغه کوشش کوي چې زه بچت وکړم مسلمان خو یو بچو دپاره کوي او حق حلال رزق او بل آخرت دپاره کوي او دا جمعات داسې دی چې په هر ځای نه یې راوګټي خو په جمعات یې ډلوي مونږ په تاریخ کې په لومړي ځل په جمعات کې غلا وکړه او ښه رښتیا صدر صاحب رجسټریشن چې نن شوی دی دا بل دا صدر صاحب نوټیفیکیشن وخا نن پرویز خان خټک تحریک اصلاحات پاکستان تحریک اصلاحات پارټۍ کې شامل شو بیا دا غې نه پس چې کوم دی هغه نوم بدل کو او پاکستان تحریک السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زیم فرحت شاه ګرانو کتونکو نو خار پر سټپ کې موجود یو خار کې سیاسي ماحول دومره ګرم دی چې یو طرف ته جلسې جلوسونه افتتاحګانې اعلانونه د روان وخت دپاره وعدې ګاټې برتیانې اډرونه هغه بازار ګرم دی او بل طرف ته سیاسي چې کوم امیدواران ولاړ دي هغه کاغذات نامزدګي وصولول شروع کړي دي ټولو پاټو چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغه د خپلو امیدوارانو باقاعده هغه نامزدګي مو کا اعلانونه مو شو او کاغذات وصولول شروع شوي دي سبب هم کاغذونه وصولیږي چې کوم درخواستونه دي هغه جمع کوي بیا او دې سره سره نوې پاتیانې هم منځته راوځي جي ته خو د دې غم کولو چې دا دلته کې مسلې دي که نه په سیاسي فیلډ کې خو بېګا ما ته پته ولګېده چې دلته داسې پارټۍ رانازلې شوې او د رد دوه کې به امیدواران راوباسي چې لا به آزاد امیدواران ډېر زیات راوځي د ووټ ضایع کولو له ووټ دغه کولو له نو دا یو ډېر لوی امتحان د هرې حلقې او علاقې د خلقو دپاره هم جوړ شو مونږ به خبره کوو چې دا سیاسي ماحول دا الیکشن دا د ملک تعمیر و ترقی او د ملک پرمختګ کې ډېر لوی کار کوي او د مونږ نظام دلته داسې دی چې مونږ هر طرف ته ګورو نو تیاره ده زمونږ داخلو پارک وګورئ دا ټویلونه وګورئ دا سکولونه وګورئ ایجوکیشن سیستم مو تباه اګریکلچر مو تباه روډونه مو تباه او دې سره چې ګورو نو په فیلډ کې نوې افتتاحګانې شروع دي نو غټ خبر دی او دا خبر داسې دی چې افتتاح خو به وشي کوي به یې څوک داسې افتتاحګانې ډېر زیات شوي دي او تر اوسه پورې هغه روډونه نوم او نشان د پلونو نشته او دقه مثال دی لکه د داخلو پارک والی د اګریکلچر د ټویلونه والی نو د دې موجوده چې کوم مونږ د فیلډ کې ګورو د اعلانات ګورو او د وعدې ګاټې ګورو نو مونږ وایو چې خلکو سره په دې خبره وشي چې زمونږ د سیاستدانان دی لم پکار دي چې د ایشوز باندې او ترقۍ باندې خبره وکړي فرهاد شاه صاحب کوم چې د ټویل اګریکلچر ایجوکیشن سکولونه کوړوی سکول مکه شانتې پروت دی دې خلکو ته به بیا وښوي دا سکول دی د کوړوی څو کاله مخکې دا جوړ شوی دی سټاف پې بردي شوی دی هر څه شوي دي نو دا د دې ټول محکمه تعلیم دپاره او د دې پاکستان دپاره پیغور نه دی صدر صاحب جمعات هم یاد کوي او جمعات کوړوی کې دا جمعات دي مونږ سوچ هم نو کړی چې فرهاد شاه صاحب په هر شیز کې انسان دی لکه لالچي دی نو هغه کوشش کوي چې زه بچت وکړم او جی خو دا ټول هر څه که کوي مسلمان خو یو بچو دپاره کوي او حق حلال رزق او بل آخرت دپاره کوي او دا جمعات داسې دی چې په هر ځای نه یې راوګټي خو په جمعات یې ډلوي مونږ په تاریخ کې په لومړي ځل په جمعات کې غلا وکړه او داسې غلا چې د اسکو سترګو غلا و هغې ته بیا مونږ اورېدلي خلک تلي چې دا د روغ دپاره هغې باندې کوشش شوی دی نو هلته له خلکو هغه خلک راتښتولي چې دا خو موجود دي دا بیا نه پکې اودس چاره دام ځای شته نه پکې موټر شته نه پکې کویې شته کویې هم د هغې زوړ د مزارو دا بورډ ورته وښایه چې دا بورډ هم په جومات یې بورډ هم لګولی دی چې دا د خلکو ته د جومات افتتاح دا مونږ چېرته نو کتلي نو ډېر انتهایي افسوسناک امر دی فرهاد شاه صاحب څه به وایي دا نن چې کوم اعلانات شوي دي شکریہ صدر صاحب داسې کار دی چې موږ بیا عرض کوو د دې نوښار عوام ته څه خلک دلته دي سیاسي چې هغې وایي موږ 41 سال په سیاست کې تیر کړو موږ د عوام دپاره دا وکړو نو هغه صدر صاحب چې څنګه وویل نو د ټوبیلونو په شکل کې تاسو ته ښکاري
د کوړوي سکول په تاسو ښکاري د استادانو په شکل کې تاسو ته ښکاري چې استادان په یو سکول کې لس دی او په یو کې یو نشته بند دی. د هغې نه علاوه نالۍ چې کوم دي خرابې دي ختمې دي. د هغې نه علاوه ټي ایم اې تباه ده دیواله شوه. دا د 41 سال سیاست دی. نن هغه کس تللی دی او په زنډو بانډه کې دغه بورډ ورته لاول ښه غټو ښایه دی خلکو ته چې نن هلته زنډو بانډه ته تللی او د روډ افتتاح یې کړې ده او دی ویلي چې دا روډ دا نو بورډ هسې لګېدلی دی نو چې الیکشن کمیشن واضح احکامات دي د هغې باوجود دغې خلکو د خپله جیبه جوړوي که څنګه نو پته نشته دا خو زه مریان یم چې دا بورډ په دې ولګېدو اکثر دا یې کتلي بورډونه ولګي بیا جوړېږي نه لکه غاډونو په شان ما ته نه ښکاري او که دا جوړ شوی یا د مخکې نه دا پڼ را روان نن افتتاح ولې کوي او بیا زه بار بار دغه وایم چې دی را یو سړی یو 15 کاله د چا خدمت وکړي صدر صاحب نو اټومیټک ټولې دنیا ته پته چې دې سړي زما نو هغه سترګو کې څه ایه وي نو زه خو یم دا وایم چې افتخار یو ګورنمنټ غالبا پاتې شوی نو ستاسو جلوزو کې بالکل بهترین یونیورسټي جوړه کړې ده. یونیورسټي شته که نه په پبي کې خو په نوښار تحصیل او په جهانګیري تحصیل کې چې کوم دی د جهانګیري تحصیل نه پاس شوی هم دی وفاقي منسټر هم جوړ شو خو هلته کې یونیورسټي نه چې هلته کې څه غټ کالج هم رانه دی نو دغه ډېر زیات دغه دی او دې خلکو ته بیا وایم چې نن بیا راپارېدلي دي د خپل کورونه دغه سیاسي خلک راپارېدلي دي او موږ به دوکه کوي موږ به بیا دوکه کوي خو هغسې کار وکوي کوم چې تاسو ته ښه ښکاري او تاسو له څه کار کړی او هغه کار چې هغه اجتماعي که زه ذاتي کار پسې لاړ شم نو دا کار نه دی. کار هغه دی چې اجتماعي او هغه ټولو ته فایدهیي د روډ په شکل کې د سکول په شکل کې د یونیورسټۍ په شکل کې دغه شان چې دفترونو کې چې میرټ چلیږي NTS باندې میرټ چلیږي نوکرو په شکل کې په دې باندې مزید دا ستاسو حق دی. بیا راته وپیرویم کلاس 4 نوکري دا ستاسو حق دی که تاسو سره بېروزګارۍ سرټیفیکیټ وي تاسو مخکې جوړ کړی نو چې کم خلک نوکران شوي دي دا واپس راوتی شي صرف په دغې تاسو لږ غوندې کوټ ته لاړ شئ دا به واپس لاړ شي ستاسو نمبر دی تاسو به نوکران کوي خو په دې باندې مه خرڅېږئ مهرباني وکئ میرټ فیصله تاسو عوام له پکار ده چې د میرټ فیصله وکړي او میرټ فیصله څه ده دغه سیاسي خلک دي هغه یو موټی خلک دي او خارج چا صدر رجسټریشن چې نن شوی دی دا بل دا صدر صاحب نوټیفیکیشن وخا نن پرویز خان خټک تحریک اصلاحات پاکستان تحریک اصلاحات پارټۍ کې شامل شو بیا دا غې نه پس چې کوم دی هغه نوم بدل کو او پاکستان تحریک انصاف پارلمان دا نن چې کوم دی نوټیفیکیشن جاری شو چې دا نن رجسټرډ پارټۍ کې دا مطلب دا د خپل نوم د پارټي صدر صاحب جوړه شوی نه و نه صرف نوم به یادېدو هسې خلک شاملېدل نو دا دوکه دا نور څه دي خو واضحه دوکه ده که نه عوام ده نو دا واضحه دوکه چې تاسو عوام په دې پارټۍ په دغه کې وکړه تاسو سره نو مخکې هم خیال ساتئ نن کې تحریک اصلاحات پاکستان څه وخت مخکې په دې سیمه کې رجسټر شوې پارټي وه شاجي ګل افریدي چې معروف کاروباري شخصیت دی بزنس ټایکان دی د دې پاکستان او هغه پارټي هغې له نوم بدل کړی شو د هغې باقاعده نوټیفیکیشن جاري شو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین نو دغه د یو نوي سیاست آغاز وشو او ګورو به چې دا د دې سیاست چې کوم هغه کروټ دی کوم طرف ته ځي کوم طرف ته دا رخ ځي